فصل فی القمر، قمر یعنی چاند حیات قدیمہ میں ایک تھا. قدیم فلکیات چې وو یا قدیم حیات چې وو په هغې کې د یوې سپوږمۍ تصور و. بس چې په دې کائنات کې خدای څو سپوږمۍ پیدا کړي یو بس. یہ ہمارا چاند جو قمر ارضی کہلاتا ہے. اسی طرح شمس یعنی سورج بھی ایک تھا، یعنی وہ شمس جو ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے. قدیم حیات کے ماہرین اس شمس اور اس قمر کے علاوہ کسی دوسرے قمر اور دوسرے شمس کے وجود کے قائل نہ تھے، لیکن حیات جدیدہ میں دونوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. دوڑو تعداد انتہا سے والی دومره نظام شمسی دی چې شمار نه بار دي، او صرف زمونږ په نظام شمسی کې زمونږ د سپوږمۍ په شان سپوږمۍ 165 دي. پوه شوې؟ د نور نه چې ګیر چاپېره کوم سولر سسټم دی کوم نظام شمسی دی دا 165 دریافت شوي دي چې لا دریافت شوي نه دي د هغې خدای خبر دی. لیکن حیات جدیدہ میں دونوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، چنانچہ سائنسدانوں کے نزدیک صرف نظام شمسی میں چاندوں کی تعداد 165 سے زیادہ ہے. بعض سیاروں کے گرد کئی چاند گردش کنا ہے. اسی طرح رات کو نظر آنے والے کئی ستارے سورج کی حیثیت رکھتے ہیں. شپې بعض ستوري چې موږ ته ښکاري دا نور عمرې غټ غټ دي، د دې نه به کوم غټي، اور اپنا نظام سیارات رکھتے ہیں. نظام خپل لري. ہر ایک ستارہ اپنے نظام کے لیے شمس ہے، بس سورجوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور چاندوں کی تعداد بھی کم نہیں. یو لفظ په وضاحت باندې ځان نشي پوه کوي. مونږ چې وایو الحمد لله رب العالمین، نو عالمین جمع د چا ده؟ دا عالم دا. عالم چاہتا ہوئی ما سوى اللہ، ما سوى اللہ دا چاہتا سوئی عالم. نو رب العالمی نا پورا نو پوشوی بھی الحمدللہ رب العالمی چھ رب دا عالم دا اللہ نا ما سوى چھ دا سدی طول عالم دے گا نا طول رب دے. دا جمع ولې راوړه؟ نو جمع وي ځکه یې راوړه چې دا جمع یې راوړې په اعتبار د انواعو سره، په اعتبار د اقسامو د مخلوقاتو سره، په اعتبار د اجناسو یا انواعو د مخلوقاتو سره. پوه شوې؟ یو تفسیر خو دا شو که نه؟ ٹھیک شوله؟ او یو معنا ده چې زمونږ دا نظام شمسی لکه نور دی، سپوږمۍ ده، زمکه د انسانانو بعد دی، وچه ده، لمده ده، مرغۍ دي، ځناور دي، میان دي، واړه مخلوق دي، غټ مخلوق دي، او نظام روان دی که نه؟ نو دا څه بعیده نه ده یا محاله نه ده چې صرف دا نظام دی نور دی نه. دا نظام شمسی چې دی داسې په بلیونو نظام شمسیه دي په کائنات کې. پوه شوې پې؟ نو کیدای شي نو دا ټول چې دا موږ ته ښکاري دا عالم شو. شاید چې نور هم داسې نظامونه وي چې هغه موږ ته ښکاري هغه نه، او په دې کائنات ځکه خور کائنات دی. پوه شوې پې؟ نو رب العالمین یو معنا ده چې هغه الله چې ثنا صفت ورله ټول په ټوله ثابت دي، هغه رب د مخلوقاتو دی. که دا مخلوق دي چې دا زمونږ په دې نظام کې موجود دي، او که د دې نه علاوه په نورو نظامونو کې نور قسم مخلوقات دي. پوه شوې؟ پوه شوله؟ راځه. چاند کی سطح، چاند کی سطح میں بے شمار پہاڑ ہے، ٹیلے ہے، پست و گہری جگہ ہے، پہاڑوں کے مابین وادیاں ہے. د ځمکې سطح ذکر کیږي که دا د ځمکې سطح ده که نه؟ غرب پکې شته، وچه پکې شته، اوبه پکې شته، کندې پکې شته، خټان پکې شته. ٹھیک ده؟ دقه رنګې ځمکه هم ده. پہاڑوں کے مابین وادیاں ہے. وادي چې ده نو دا د دوو غرونو ترمنځ چې دا کومه لار وي دغې ته وایي.
بواد غیر ذی زرع داسې که نه وادي ویلی چې ورته وایي په انګریزۍ کې نو دا د دې غرونو ترمنځ چې دا کوم علاقه وي ده ٹھیک ده وسیع میدان ہے اور بے نور نشانات و علامات ہے آتش فشا پہاڑوں کے دہانوں کے مشابہ بے شمار دہانے ہیں اور سینکڑوں میل طویل بے شمار گہرے شگاف اور گڑے ہیں کویان دی کندی دی بگے پس سوون مل اگدی اگدی کندی دی بس پنگ میں ماہرین نے بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے چاند کی سطح کو نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ چاند کے اس رخ پر جو ہماری طرف ہے آتش فشانوں کے گہرے دہانوں کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہے پوشوی بھی شپیتو ضرور بنا سیوا دی چہرے کے داغ دا موږ د جبیت کم داغ کاری سوار لسمې سپوږمۍ ته وګوره کنه نن هم د شپې غټۍ کو وریاض نه وي بینه جسے تور داغ غونده کی بھی خړ غونده کی کنه چاند کی سطح پر ہمیں کچھ تاریک داغ نظر آتے ہیں جسے عربی میں محو کہتے ہیں یہ داغ در حقیقت دو چیزیں ہیں اول پہاڑوں اور ٹیلوں کے تاریک سائے ہیں جن سے سورج کی روشنی منعکس نہیں ہوتی یو خبر پدې کې یاد ساته پوخا دا نظریه چې زموږ په دې ځمکه باندې څنګه وچه ده اوبه ده نو داسې په دې سپوږمۍ باندې هم وچه هم شته او اوبه پې هم شته دا موږ ته چې دا داغونه پکې ښکاري مختلف څیزونه نو دا به دوی وي چې دا په دې باندې سمندري دي څه دي به سمندري دي او بیا مختلفو خلقو تحقیقات کړو چا یو ځای کې سمندر دریافت کړو چا بل ځای کې چا بل ځای کې او هغې له خپل نوم هم ورکړی بیا لکه هغې له نوم چې کوم شی څوک دریاب کې اکثر ولا خپل نوم کېدي یا ولا د خپل زوی نوم کېدي یا ولا د ښځې نوم کېدي یا ولا پلار نوم کېدي یا ولا بل څه خپل خوږ څه نوم ولا کېدي که نه نو ډېر شي خلکو پکې مختلف دریابونه ویل او د هغې له خپل نومونه یې ورنه ایښي وروستو چې تحقیق دا وشو چې هلته ټکې اوبه دي حرامې کوي دریاب نولا دریاب دی هغې کې خو ټکې اوبه نشته ټکې هوا پکې نشتي هغه نظریه ختم شوه د دې تفصیل فلکیات جدیده کې شته پوه شوې بې چې مخکې د دې داغونو په باره کې څه قسمه نظریه وه جدید د دې څه نظریه ده نو هغه ده چاند کی سطح پر ہمیں کچھ تاریک داغ نظر آتے ہیں جسے عربی میں محو کہتے ہیں یہ داغ در حقیقت دو چیزیں ہیں دا دو چیزیں تھی اول پہاڑوں اور ٹیلوں کے تاریک سائے ہیں دا دو غرونو سوری دی غرونو سری سوری دی جن سے سورج کی روشنی منعکس نہیں ہوتی چې دا غین نور رڼا نور خو به براہ راست نه پریوزي کنه سورې دی وی کنه دا نور رڼا هغه انعکاس ته لګي وای کی هغه انعکاسي قوت ګوي کې نشته دی تیار ده په تور سیس کی کم وي کنه هغه بالکل تور تیار الته ګور رڼا نشته دلته اوس نور لګي نه لګي کنه او خو بچر د لګي هدل تم رڼا ده کنه ځکه په فضا کې دغه ذرات دي نمی ده هوا ده د یو ځای نه بل ځای ته هر شی وړي زه چې دا خبرې کوم زما د ژبې نه خولې نه راوځي که نه خو ته یې اورې که نه نو دا چې زما د دې خولې نه څنګه دا لفظ راوځي نو دا داسې هغه د هوا د موج سره دغه شي خلط شي او هغه دننه لاړ شي ستا په دې غوږ کې دننه پرده د هغې سره ولګي چې دا پردې وشلېږي سړی کوڼ شي بیا که نه نو موج بیا هم راځي خو لیکن هغه صلاحیت خو ختم شوی نو بیا نه اوري که نه نو په سپوږمۍ باندې دا هوا نشتی نو هلته چې دوه ملګري یو ځای ولاړي که نه که په یو بل ته په ساونډونو سیسټمونه یو بل ته لګولي او خبرې کوي بیا هم د یو بل اواز نه اوري هلته یو بل اواز څوک اورېدی چې که خبره کوي په اشاره به یو بل ته کوي یا به لیکي یو بل ته ټیک شو نه دغه شانتې رڼا هم د یو ځای نه بل ځای ته نه منتقل چې په کوم ځای سوری و نو هلته به داسې توره تیارې چې د خپل لاس به پکې نه وي او چې په کوم ځای غارمه لګېده هلته به رڼا شي پوه شوې بې لکه مثال دا دیوال دغلته نور پرېوځي نو په دې ځای غارمه لګي په دغې ځای غارمه نه لګي که نه
په دغې ځای کې که ته داسې د خپل لاس ته ګورې دا به هم نه چې توره تیاره وي او په دې ځای کې به سپینه رڼا وي وربې پرې وځي پوه شوې پې دا انتقال د هوا چې راځي انتقال د اوازونو راځي او دا راځي دا ټول د دې هوا په برکت سره پوه شوې پې دا خو پې شته دی نه جو هغه منتقل کېږي نه چې هغه کوم ځای باندې رڼا و په هغه ځای باندې وي چې په کوم ځای باندې نه لګېده نه هلته به تکه توره تیاره شي لکه ستا سره بیټري ده دا بیټري ته داسې وی که نه نو بس د کوم ځای ته چې وی هغه ځای باندې به داسې رڼا اخوا دې خوا د دې رڼا انتقال اخوا نه راځي دې ګوره مونږ چې دلته تکه توره تیاره ده چې بیټري اخوا و د ټوله کمره رڼا نه شي حالانکې یو ځای دی خو رڼا دا ټوله شي که نه ځکه په دې یو ځای باندې چې دا کومه رڼا ده نو دا دغه فضا یې د دغه ځای نه څه کي خوره کي دي نورو ځایونو ته خو هلته یې خوره یي نه نو هلته چې د کوم ځای ته واو نو هغه ځای به یي او بل د نور رڼا هم چې نور ته که داسې غر دی نو چې غرمه پرېوتو په دې کلي جو رڼا ده چې په کوم ځای باندې سوری او په هغې ځای ګوب تیاره ده هېڅ شی به پې هم نه راشه دا داغونه جدی اول پہاڑوں اور ٹیلوں کے تاریک سائے ہے جن سے سورج کی روشنی منعکس نہیں ہوتی زمین پر تو سائے میں بھی اچھی خاصی روشنی موجود ہوتی ہے کیونکہ زمین پر ہوا موجود ہے ہوا میں بخارات اور گرد و غبار کے بے شمار چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں یہ ذرے چھوٹے چھوٹے آئینوں کا کام دیتے ہوئے سورج کی روشنی منعکس کرتے ہیں اور یہی ذرے جب سائے میں پہنچتے ہیں تو ان ذرات کے طفیل سائے میں بھی روشنی پہنچ جاتی ہے لیکن چاند پر ہوا موجود نہیں ہے اس لیے وہاں دن کے وقت بھی سایہ میں رات کی سی ظلمت ہوتی ہے ورځې هم په سوري د شپې په شانتې تیاره شي چاند پر یہی سائے ہمیں تاریک داغوں کی صورت میں نظر آتے ہیں یہ چاند کے سیاہ داغوں کا پہلا سبب ہے اولنې سبب د دغې داغونو څه شو د دې غرونو د خټانو د ټیلو میلو د دې هغه سوري شو دویم دوسرا سبب وہ وسیع میدان ہے جن میں آتش فشانی مادہ پھیلا ہوا ہے پوه شوې پې دننه د هغې په هغې ځمکه کې دننه دماکي شوي دي دننه لاوې بار ته راوتلي دي د تور هغه د تور مواد مادې په دې ځمکه باندې خوري دي اور وہ مادہ چونکہ سیاہ ہے اس لیے اس سے صحیح طور پر آفتاب کی روشنی منعکس نہیں ہوتی اور تورشی کی بیا قوت انعکاسی بکی کم بھی سور سپین وی بائی کی قوت انعکاسی سوی وی پا گرمائی کے سپینی کپڑے اغندا سپین ٹوپائی پس روا کہ تور جامعی پا کیا غستے تور ٹوپائی دی پس رولا نو اغا چې نو د نور اغا کوم شغلی چې دی هغه واپس کوي نه جذب کوي نو ډېر ګرمي به کې سړی او چې سپینې کپړې نو هغې کې هغه قوت انعکاسي به کې ډېري که نه نو هغه واپس دغه کوي ورته وشي پوهېږي پې اور مادہ چونکہ سیاہ ہے اس لیے اس سے صحیح طور پر آفتاب کی روشنی منعکس نہیں ہوتی اور وہ ہمیں سطح قمر پر سیاہ داغ کی طرح نظر آتے ہیں چاند کا حجم چاند زمین سے بہت چھوٹا ہے زمین کا حجم قمر کے حجم سے 49 گنا زیادہ ہے زمکه د سپوږمۍ نه څومره غټه ده 49 گنا په غټوالي کې ښه په پیړلوالي کې نو تا ته چې ته دلته په ځمکه باندې ولاړې او سپوږمۍ ته ګورې د څوارلسمې سپوږمۍ تا ته څومره ککوړې ښکاري حالانکې دا زموږ نه څومره وړه ده 49 ګونه اوس ته په سپوږمۍ ولاړې او ځمکې ته دې کتل نو تا ته به هم دا ځمکه به راته داسې ککوړې ښکاري داسې سپین لکه څنګه چې دا سپوږمۍ موږ ته ښکاري خو د دې سپوږمۍ 49 ګونه غټه به راته ښکاري لوی تامبېړ به راته ښکاري لکه دا سپوږمۍ چې 49 پیرې کې نو دومره غټه به راته ښکاري دا اولنۍ دویمې ورځې سپوږمۍ موږ ته نری پترې غونده کې ښکاري که نه
داسې چې په سپوږمۍ وي او اولنۍ ورځ وي د ځمکې د راختلو نو داسې نرۍ پترې وي خو هغه داسې د دې په شان نرۍ پترې نه وي د دې نرۍ پترې 49 ګونه غټ پترې لکه دا مونږ ته چې د اولنۍ ورځې څنګه ښکاري که نه نو دغه چې 49 ګونه کې نو ښه غټه وي که نه نو گویا کې که ته هلته ناست یې او ځان نه داسې کتاب دی کچو کچو ټکو والا کتاب دی پروت دی راته ځان له مطالعه کې نو د اولنۍ دویمې شپې په سپوږمۍ هم مطالعه کولی شي دومره رڼا به وي د دې ځمکې هغه ځکه د دې نه غټه ده 49 ګونه دی غټه ده که نه پوهېږې پې او چې د 14مې ځمکه هلته راختلي نو بیا خو به جو ښه ډېره رڼا وي که نه بلکل چې سم مونږ د سپوږمۍ ښکاري داسې هلته ځمکه ده دقه شان د سپینې ورته ښکاري ځکه په دې کې مې انعکاسي قوت دی که نه هغه هم د دې په شان ځمکه ده خو دغه قوت دی پکې چې هغه نور رڼا را پاس کوي داسې په دې ځمکه کې هم هغه قوت دی دقه شان دی هغې ته هم دا ځمکه هم داسې بره ښکاري دقه شان دی او دم سیاره ده مریخ مشتری زحل زهره بل دې په شان دا هم یو سیاره ده لکه سیارې معصوماً دا موسم برابر شي زه به تاسو ته پکې سیارې هم وښیم چې کومې سیارې 4-5 سیارې اني ټایم به رهي پوه شوې نو هغه سیارې به پکې ووینو نو دقه رنګې دا زموږ هم یو سیاره ده پوه شوله وی چرګ خو یو مارغه دی چې چا ونیو هغه دی د نورو سیارو په شان د ځمکه هم څه ده یو سیاره ده چاند کا حجم چاند زمین سے بہت چھوٹا ہے زمین کا حجم قمر کے حجم سے 49 گنا زیادہ ہے پس اگر جسم زمین کو تقسیم کر کے اس میں 49 ټکڑے بنائے جائے تو اس میں سے ہر ایک ټکڑا حجم قمر کے برابر ہوگا د سپوږمۍ د پیړلوالي مرې پیړله ټوکړه به ترې جوړه شي که دا ځمکه ته 100 ټوکړې کړي 49 ټوکړې کړي ښه جي تو ان 49 کرو چلتے لاڑو ہر ایک ٹکڑا حجم قمر کے برابر ہوگا اور اگر کرۂ ارض کے برابر 49 کرے جمع کر کے ان کا مجموعہ ایک کرہ پرس کیا جائے تو ان 49 کروں کا مجموعی حجم زمین کے حجم کے برابر ہوگا 49 سپوږمۍ راغونډې کې او یو ځای کې او یو ګولتې جوړه کې د ځمکې برابر وشي پوه شوې जिस तरह चांद हमें कभी हिलाल कभी तरबी कभी बदर वगैरह अशकाल में नज़र आता है इसी तरह चांद के बाशिंदे को अगर वह किसी बाशिंदे को फ़र्ज़ किया जाए खपल बाशिंदा पे फ़र्ज़ किया हो तो सुखलाड़ शी वही जी वरना ज़मीन की यही मुख्तलिफ शक्लें नज़र आएगी लेकिन ज़मीन का बदर बहुत बड़ा होगा यानी जब ज़मीन हालत बदर में हो तो वो 49 बदरी बद्र कमरी के बराबर होगी लिहाजा बद्र अर्जी की रातों में चांद का बाशिंदा बड़ी आसानी से बद्र अर्जी की रोशनी में किसी किताब का मुताला कर सकेगा और इसे छोटे छोटे हुरूफ भी वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे हुज्म वज़न लहराशा अलगरज ये तो हुज्म कमर की निस्बत थी बाकी वज़न कमर का मामला इसके खिलाफ है माहिरीन कहते हैं कि अगर 81 चांद जमा किए जाए तो इनका वज़न वज़न अर्ज़ के बराबर होगा په वज़न کې د بیا ځمکه ګوره په غټوالي کې هوته 49 ګنا غټه ده او په وزن کې د 81 ګنا درانه ده ځکه د دې د خاورې وزن د درانه ده د هغې چې کومه ماده ده د کومې مادې نه چې سپوږمۍ جوړه ده د هغې وزن زموږ د دې خاورې د ګټې د وزن نه څه دی لږ دی څنګه هغې ته اسیر وي ایتر دا یو بل عنصر دی آگ هوا پانی مٹی یہ چاروں عناصر دا څلور عناصر دي که نه عناصر اربع خو دغه برني مخلوق چې دي دا یو بل عنصر دی اسیر ورته وایي دا دغه اسیر نه جوړ دي د هغې وزن د دې خاورې د دې د وزن نه څه وي لږ سپک وي نو ځمکه 81 ګونه درانه ده سپوږمۍ نه
माहिरीन कहते हैं कि अगर 81 चांद जमा किए जाए तो इनका वजन वजन अर्ज के बराबर होगा। चांद का कुतर 2160 मील है। आगे कुतर सोर दे 2160 मील। बस चांद का कुतर जमीन के कुतर की चौथाई से कुछ कम है। सलोरमी हिस्से ने कुतर से कम है। माहिरीन कहते हैं कि चांद की जाजिबियत कुव्वत कशश पर उन्होंने होगा ना ज़्म की उम्मीद अनवर खुली का ना स्पंगमुई मुखपल कुव्वत कशश जमीन की जाजिबियत का सुदुस चट्टा हिस्सा है। शपक हिस्से दे दागे कुव्वत कशश कम है। पोएगी भी वजदल तराशा स्पंगमुई बाने दे चीज वजन 1 किलो दे तो बज़म का बसो रही शपक किलो چې بزمکه باندې 1 کیلو دی نو بنور بسو رہی 15 کیلو چې بزمکه 1 کیلو دی نو بنور بسو رہی 15 کیلو دا کاتی 15 गुना सेवा हो کنه 15 ویلې हो سورا 28 गुना ٹھیک شو لا خو د زمکه او قوت کشش بیا د سپوږمۍ نوم هغه ډیر دی پوه شوې اوس راشه دا مونږ چې یو قدم اخلو سوره فاصله توی کوو که نه نو د سپوږمۍ قوت کشش زمونږ نه 6 درجې کم دی که نه نو هلته چې یو قدم والد د دې فاصلې په 6 برخې فاصله به توی کړي دلته خپلې کېښود هلته کېښود دا داسې په دغه ځای کېښودل نو چې هغه ځای ته به رسېدلی سم چې دلته د یو قدم اخیستو یو قدم سره کوم فاصله توی کوله لکه په یو قدم سره تا 2 فوټه فاصله توی کړه نو هلته په یو قدم سره 100 فوټه فاصله توی کړي 6 نه 12 دلته 2 فوټه که نه نو هلته به څه شي 6 ګونه یې سیوا که که نه نو بار که دلته په یو قدم 1 فوټ فاصله توی کوله نو هلته به 6 فوټه که دلته په 2 فوټه فاصله توی کوله نو هلته به 12 فوټه ها نه نه دلته قوت کشش سیوا دی نو دلته به لږه فاصله تویږي په نور باندې 28 ګونه سیوا دی زمونږ نه که نه نو دلته چې په یو قدم ته کومه فاصله توی کې نو په نور باندې به ورله 28 قدمونه علي زمونږ نه سیوا دی په سپوږمۍ نه مونږ سیوا یو که نه نو په سپوږمۍ چې یو قدم اخلي نو چې څومره فاصله توی کې دلته به د هغې مورې 6 قدمونه اخلي د هغې یو قدم زمونږ 6 قدم نو زمونږ یو قدم د هغې څومره مونږ چې څومره فاصله توی کوو د نور نه د سپوږمۍ 6 هلته به یو وي پوه شوې بې هلته چې یو وي نو هغه مونږ معمولي دا هغه ځای هغه یو قدم ټیک شو د سپوږمۍ یو قدم نو مونږ به دلته 100 قدم والو 6 قدم والو هغه فاصله توی کوو زمونږ یو قدم به د هغې 6 ګونه سیوی د هغې یو قدم به دلته مونږ په 6 قدمونو کې فاصله توی کوو داسې وزن له راشه دلته چې 1 کیلو وزن و نو په نور څومره وزن و هغه 28 کیلو دلته چې 1 کیلو وزن وي نو په سپوږمۍ به څومره شي د کیلو 6مه حصه په سپوږمۍ 1 کیلو وزن دی نو هغه دلته څومره وي دلته به 6 کیلو وي دلته به څو کیلو وي 6 کیلو پوهېږې پې که نه او دلته چې 1 کیلو دی په نور باندې به څومره وي 28 کیلو وي لکه موږ د سپوږمۍ نه درانه یو زموږ نه بیا نور درون نه مراد کشش قوت دی سیوا دی پوه شوې تاسو به چېرته ویډیو کتلي اکثر هغه کس پې ګرځي په سپوږمۍ که نه دا سپوږمۍ باندې نه ګرځي دا دوی دې له په دې خپل سپیس سټیشنو کې ورله داسې ځایونه جوړ کړي هغه رنګې ماحول یې پکې دلته جوړ کړی بند نو اقه رنګې ترتیب یې دلته ټول وضع کړی نو هغه یو قدم والي چې غټ غټ قدم والوځي دا یو قدم سره داسې داسې ته په بره باندې ټوپ وخه نو چې ته څومره ټوپ والی شي نو تا مثال په طور 5 فوټ ټوپ تا والی شو څومره ټوپ دی والی شو 5 فوټ
نو پس پګمای باندې چې دغه ټوپ وای نو 5 فوټ ته دنګ شي بس مګه کنه نو الته د دې چینو 5 کا 30 فوټ به دنګ شي ها د دې براته وی په کتاب کې ویل ته چې مثال ځان له کور جوړ کې دوه چته کوري نو پوړو موړو د ضرورت شته نه لګون ته کې شي زور کوو ورچته ورس ویږي وی راشه وس حاجی کوم ځای ته ورسېدو ها قوت کشش دے گا نا کہ سدس چٹا حصہ ہے بس زمین کی قوت کشش چاند کی قوت جاذبیت سے 6 گنا زیادہ ہے چاند کا حجم اور مادہ زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے اس لیے اس کی قوت کشش بھی بہت کم ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس شے کا وزن زمین پر 6 من ہو چاند پر اس کا وزن 1 من ہوگا مطلب 100 من وزن ہی یو من ہاں کیونکہ وزن قوت کشش کی مقدار پر متفرع ہے اسی طرح جو شخص زمین پر اوپر کی جانب 1 گز چھلانگ لگا سکتا ہے وہ شخص اسی قوت سے چاند پر بڑی آسانی سے 6 گز چھلانگ لگا سکتا ہے شپږ گز ټوپ والته والی شي دلته چې څوک 1 گز ټوپ وایي وہ شخص اسی قوت سے چاند پر بڑی آسانی سے 6 گز اوپر چھلانگ لگا سکتا ہے لہٰذا وہاں 1 منزلہ عمارت پر سیڑھی کے بغیر صرف چس لگانے سے انسان پہنچ سکتا ہے یو ټوپ کې نو بره چتر رسیدای شي پوړو موړو ته ضرورت نشتی چاند پر پانی اور ہوا موجود نہیں ہے وہ ایک ویران اور غیر آباد قرہ ہے اسی طرح چاند پر نہ تو پودے ہیں نہ سبزہ نہ بادل نہیں حیات کا امکان کیونکہ یہ تینوں امور پانی اور ہوا کے نتائج اور آثار میں سے ہیں پس جہاں پانی اور ہوا ہو وہاں پودے بھی ہوں گے بادل بھی ہوگا ذی روح چیز کی موجودگی بھی ممکن ہوگی لیکن جہاں پانی اور ہوا مفقود ہو وہاں پر نہ کوئی ذی روح چیز ہوگی اور نہ نباتات اور نہ بادل جہاں ہوا نہ ہو وہاں آواز سننا ناممکن ہے کیونکہ ہوا کے فقدان سے امواج ہوائیہ بھی معدوم و منتفی ہوتی ہے جو آواز کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے پوش ما الفاظ چې راوځي استاد وګ د پردې سره لګي نو تا ته پته لګي چې دی وی کنه نو ته خدا هوا نشته نو دغه موج الته وړل ذریعہ نشته نو ګزو چغی تا ته مو په لوډ سپیکر کې راته لګي هم ته زما خواته یې خوستا وخت باغ لفظ درځي فقدان ہوا کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ چاند پر کھڑے شخص کو اوپر کی فضا دن کے وقت بھی مائل بسیاہی نظر آتی ہے د شپې چې موږ د سمبره تیاره ښکاري داسې هلته د ورځې په بره تیاره وي جس طرح ہمیں زمین پر رات کے وقت اوپر کی فضا تاریک نظر آتی ہے اور اس میں ہم رات کے وقت ستارے دیکھتے ہیں لہٰذا چاند پر موجود خلا نورد کو دن کے وقت بھی ستارے نظر آتے ہوں الته د ورځې مستوري دي د شپې چې ویني د ورځې وي چاند کا فاصلہ مشہور تو یہ ہے کہ زمین سے چاند کا اوسطاً فاصلہ 2,40,000 میل ہے لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ زمین سے چاند کا اوسط بعد تقریباً 2,37,000 میل ہے 2,37,000 تقریباً 4,00,000 کلومیٹر اوپر ہے اور چاند کا زمین سے بعد اقرب یعنی کم از کم دوری 2,21,463 میل اور بعد ابعاد یعنی زیادہ سے زیادہ دوری 2,52,710 میل ہے لیکن یہ بعد مختلف مہینوں میں اور مختلف زمانوں میں بدلتا رہتا ہے کله کله دا سکیږي هغه مدار چې کوم دی په هغې کې هغه بالکل ګول نه دی بیزوي شکل کې دی نو کله بیزوي کې کله اوږد لاړ شي او کله په لنډو باندې راشي چاند کی گرمی سردی چونکہ چاند تقریباً 27 دن 7.5 گھنٹے 27 دن اور 7.5 گھنٹے میں محوری گردش مکمل کرتا ہے گیر چاپیره چې کوي هغې میاشت او ورځ برابري ښه پوه شوې چې گیر چاپیره اوس زموږ ځمکه گیر چاپیره چکر په کال کې پوره کوي او محوري حرکت په 24 گھنټه کې پوه شوې د هغې محوري حرکت خو زموږ د میاشتې که نه زموږ دپاره خو میاشته که نه
دا غي هغه مداري حرکت زموږ د پاره میاشت دا غي مداري حرکت او محوري حرکت یو شان دي نو 27 दिन او 7.5 घंटे 7.5 چې په منځ باندې دغه کې نو تقریبا چې په حکم 8 घंटे په حکم 4 घंटे دي جوړیږي او 27 نو 13.5 پوه شو نو تقریبا چې 14 घंटो 14 ورځو ته نږدې 14 ورځې څه کمې دا د هغې صرف شپه وي او دا 14 ورځې څه وي صرف ورځ زمونږ 14 ورځې ها ورځ او شپه دواړه شواروزې 14 شواروزې زمونږ دا د هغې شپه وي او زمونږ 14 شواروزې د هغې څه ورځ اور محوری گردش سے اس کے شب و روز بنتے ہیں بس معلوم ہوا کہ ایک قمری نہار ہمارے 14 ایام کے برابر ہے لہذا چاند کا دن نہایت گرم ہوتا سوار لسورز یہ مسلسل پہ نور پریوز نو گرمی بنائی انتہائی گرم اور اس کی رات بھی بے حد سرد ہوتی ہے جہاں سورج مسلسل 14 دنوں تک گرم شعاع ڈالتا رہے ہوا گرمی شدید ہوگی حتیٰ کہ دن کو درجہ حرارت نہایت بلند ہوگا یہاں تک کہ اس حرارت سے پانی کولنے لگے گا د ورځې به هلته په کوم ځای کې اوبه ولاړې به خودکارې کوي پوه شوې بې اسی طرح جس خطہ سے سورج برابر 14 دنوں تک پوشیدہ رہے وہاں ناقابل برداشت سردی ہوگی لہذا رات کے وقت چاند کا درجہ حرارت بے حد نیچے ہوگا بعض ماہرین کے اندازے کے مطابق دن کے وقت چاند پر درجہ حرارت 150 درجے سے کم نہیں ہوتا د ورځې ګرمي سوري 150 نه کمیږي نه دی سیوایي خو کمیږي دی نه لیکن رات کے وقت 0 سے 150 درجے نیچے تک پہنچ من بھی 150 تر شپې رسی شپې دومره یخه ورځې دومره ګرم بہرحال چاند کے دن کی حرارت نہایت شدت کی وجہ سے قاتل ہے اور اسی طرح اس کی رات کی شدید سردی بھی قاتل ہے کسی ذی روح حیوان کا ایسی حرارت و برود میں زندہ رہنا مشکل ہے دا خلق چې ورته مختلف قسمه سیزونه لیږي هغه شټلې ورته لیږي که نه دا دوی د مخکې نه تحقیق وکړي دا هغې ځای ته لیږي چې په کوم ځای کې داسې دا مازدیګری لکه د هغې مازدیګر هم زموږ د 2-3 ورځو برابر وي که نه دا هغې ته ولیږي او بیا هغه متحرک وي حرکت ورله ورکوي نو په دغې مازدیګر پسې ګرځي چې څومره کوم ځای باندې مازدیګر کېږي نو په هغې پسې څه کوي ګرځي د دې محوري حرکت او مداري حرکت خو یو شان دي که نه نو دا د دې چې کوم موږ ته کومه حصه ښکاري عمر له دقه ښکاري چې کومه زموږ نه بل طرف ته د هغه په ژوند کې جریده نه ښکاره شوي لکه دا دیشې لکه دیشې هم چورلي په ځای او دیشې هم چورلي که نه او دې دواړه حرکتونه خو یو شان دي دا دیشې چورلي لکه دای موږ ته مخامخ حصه ده او دای هغه بله دیشې نو ټوله میاشت تېر شي موږ ته یو طرف مخامخ یو بل طرف راته نه مخامخ کېږي داسې ګورئ لکه اوس دا طرف ما ته مخامخ دی که نه داسې نو بس دقه ټول میاشت تېره شي هغه طرف چې څنګه دا دې خوا راځي جودي شي ورسره دا راځي نو هغه بل طرف راته ښکارېږي پوه شوې بې داسې په تجربه داسې وکړه لکه مثال دا طرف دې ته مخامخ دی که نه وګوره چې دا داسې راله په کار ده چې اوس دا بل طرف مخامخ شي که حرکت یې نه کولی خو دا داسې راځي داسې راځي داسې ورسره حرکت کوي دا طرف به درته مخامخ کېږي ټول کال تېر شي دا ورته نه مخامخ کېږي پوه شوې بې زوایا चांद की हरकत चांद जमीन के गिर्द मगरिब से बतरफ मशरक गर्दश करता है चांद की इस गर्दश का दौर एक कमरी माह कहलाता है जरवाया मणा चांद की गर्दश का एक दौरे यानी 360 दरजात 27 दिन 7 घंटे 34 मिनट पूरे करता है ये तो चांद की असल हरकत का दौरा है
बिना बरी कमरी माह की मुद्दत बीतनी होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कमरी माह यानी एक हिलाल से दूसरे हिलाल तक का ज़माना कभी 29 दिन और कभी पकार दा 27 ورځې او 7 घंटे 34 منټ د یو میاشت وي. د دې وجه مې ته ویلې ها سوا ته ویلي و کنه چې ګوره دا سپوږمۍ د دې ځمکې نه ګیر چاپېره ګرځي چې دې ځای نه روانه شوه دې ځای نه چې واپس را رسي نو 27 ورځې 7 घंटे 34 منټ پکې ولګېد نو میاشت دقه یو نه و پوره دغه ورځو خو دا خو نه کله د 29 کله دیزو دا چې دې ځای نه روانه شي بیا دې ځای له راځي نو 27 ورځې 7 घंटे 34 منټ خو تېر شو خو ځمکه دلته راغلی ده نو دا پسې لږ نور هم راشي بیا 2 ورځې پسې نور راشي چې 2 ورځې نور راشي نو تقریبا 29.5 شي بیا کله په 29 کې ښکاره شي او کله په 30 نو دا سیواګري چې پسې بیا دي دا ځکه چې دا ځمکه دی نه تللی د دې هغه میاشت بیا دې شي راځي ګوره دې ځای شروع شي دې ځای له میاشت راورسي پوه شوې به ٹھیک شو خپل چکر خو داسې په کار دوره وه که نه دا یو چکر و خو دا یو چکر نه وي دوره بیا نور راشي 2 ورځې پسې نور هم چکر ولګوي پوهېږې به نو الو میاشت پوره شي هغه اسلامي میاشت شي هغه پوره شي ځه اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب زمین کی سورج کے گرد حرکت ہے. زمین اگر اپنی جگہ پر قائم رہتی تو ایک قمری ماہ کی مدت 27 دن 7 گھنٹے 34 منٹ ہو، لیکن زمین اپنے مدار میں 27 دن میں کافی دور نکل جاتی ہے اور چاند بھی اس حرکت میں زمین کے ساتھ شریک ہے. چنانچہ چاند کو واپس پہلی جگہ پر سورج اور زمین کے درمیان میں آنے کے لیے اپنے دورے سے مزید کچھ مسافت طے کرنی پڑتی ہے. اس میں چاند کو تقریباً 2 دن لگ جاتے ہیں. اسی واسطے چاند کو واپس ہلالی شکل میں آنے کے لیے کبھی 29 دن لگ جاتے اور کبھی 30 دن. اسی طرح قمری ماہ کی مدت 27 دن 7 گھنٹے کی بجائے 29 دن 6 گھنٹے سے لے کر 29 دن 20 گھنٹے کے درمیان ہو جاتی ہے. چاند اپنے محور پر بھی گھومتا ہے. چاند محوری گردش کا دورہ بھی اتنی ہی مدت میں مکمل کرتا ہے جتنی مدت میں وہ زمین کے گرد دورہ پورا کرتا ہے. چاند کی دونوں حرکتوں کی مدت کی مساوات کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ چاند کی مدت یوم شب و روز اور مدت ماہ آپس میں برابر ہوتی ہے. داغی میاش اور ورځې صحیح برابر ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ چاند کا ایک ہی رخ ہماری طرف ہوتا ہے اور دوسرا رخ ہم سے ہمیشہ پوشیدہ رہتا ہے. کوئی انسان چاند کا دوسرا رخ آج تک نہیں دیکھ سکا اور نہ آئندہ دیکھ سکے گا. البتہ خلا نورت اس اکبر خطلی دی خلاگان ہوتا پہنچ کر چاند کی پوشیدہ رخ کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اسی طرح اسی بات کو اگلی تصویر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تو وګورئ دا لږ د دې دغه نه ګیر چاپېره ګرځي ده خو تا ته دواړه طرفونه ښکاره کېدلی شي که نه په یو تصویر کې چې خو دې بله لږ دا یو چې دی دا تصویر یعنې چهره همیشه زمین کی جانب نو په تا ته شا طرف ته ده ښکاره کېدلی شي نه ځکه خو داسې ګرځي چې مخ کړی ده تم دی که نه مخ ته نه اړوي نه که نه. چاند کا مداری اور محوری چکر ایک ہی عرصے میں پورا ہوتا ہے. اسی وجہ سے چاند کا صرف ایک ہی حصہ ہمارے سامنے آتا ہے، دوسرا حصہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. اس کا مشاہدہ کرۂ ارض کو درمیان میں رکھ کر اس کے گرد چکر لگا کر کیا جا سکتا ہے. تصویر میں شخص کو ایک مرتبہ اپنی محور پر گھمایا گیا ہے، دوسری مرتبہ آسان خبر ده. چاند کا ترقص دا مې درته ویلی و ښه ترقص دا د هغه مدار ښکته بروالی راځي. د هغې ترقص د وجې نه په هر میاشت کې چاند گرہن او سورج گرہن نہیں کله کله وي دا جوړه. چاند کی شکلیں د سپوږمۍ مختلف اشکال دي. بدر، هلال، تربی. بدر د 14 دی ته وایي 13 14 15 چې کوم وي. هلال 1 2 3 چې کوم وي او تربی چې دا هغه نصف و نصف چې مونږ ته ښکاره شي 14 کې خو نصف ښکاري نیمه خوا پټه وي که نه او په تربی کې په 7 21 باندې راته بیا هغه نیم که کوړی ښکاري.
دغه ته حالت تربیه وي. ها دغه تقریباً 51 منٹ ہمیشہ مشرق کی جانب ہٹتا جاتا ہے. نن چې په کوم ځای باندې سپوږمۍ ده سبا به 51 منٹ بعد دې ځای نه رارسي. لکه نن په 9 بجې په کوم ځای باندې ولاړه وه سبا به په 9:51 منٹ دې ځای نه رارسي. روزانه 51 منٹ داسې کېږي رستو کېږي. پوه شوې؟ دا تقریباً 13 درجې جوړېږي. 13 درجې لکه نن چې دا په کوم ځای سپوږمۍ وه نو په دې ټایم باندې به سبا لکه د شپې 10 بجې دي په 10 بجې په کوم ځای وه نو 13 درجې به دا اخوي په 10 بجې. ټیک ده. دغې ځای له چې بیا رارسي نو 51-52 منټ به پکې لګي. نو روزانه دا داسې ځي. اوس ګوره د 14مې هغه چې وي نو چې دغلته نور پرېوځي په هغه ځای کې راښکاره شي غټه که نه نو بله ورځ 13 درجې دی نه ښکته وي. بله ورځ د نور د غروب کېدو په ټایم کې 13 درجې دی نه ښکته وي. بله ورځ بیا 13 درجې بیا 13 درجې ځه نو هغه چې 29 تاریخ کېږي که نه نو د نور نه مخکې شوي. د نور نه څه شوي نو چې نور غروب وکړي نو دی له غروب نه یې کړی. پر ورو 13 درجې چې راځي که نه نه پوهېږي نو ویه لکه د نور د غروب کېدلو نه بعد به 30 منٹ بعد د دې غروب کېږي 44-45 منٹ دا د نور د غروب کېدلو نه بعد هم ولاړه وه نو دا بیا لیدلو قابله وي. او چې د دې نه کم ټایم ولاړه وه نو بیا لیدلو قابله نه وي. نو چې نن مثال په طور 40 منٹ وروستو د نور نه غروب شوه نو 51 ورسره جمع کړه 40 او 51 سبا به دا د نور د غروب کېدلو نه 51 منٹ بعد غروب کېږي. نو نور چې غروب کېږي په هغه بر ځای وي نو بله ورځ بیا 13 ګنټې بیا به دې ځای باندې چې نور غروب کېږي بیا چې نور غروب وي دغلته وي بیا داسې دا چکر روان دی. پوه شوې؟ हाँ चांद तकरीबन 51 में दा खबर हो जो दिशा. आप ये भी कह सकते हैं कि चांद अगर आज हमारे दायरा निस्फ नहार पर 9 बजे पहुंचा तो कल वो दायरा निस्फ नहार पर 9:51 पर पहुंचेगा. दक़ीक़ा और ब्या उजदा थिंदा तकरीबन 13 घंटे जुड़ी. लेकिन ये बात याद रहे कि 51 मिनट या 13.5 दर्जे रोज़ाना पीछे हटना पूरे महीने के औसत के एतबार दा औसतन. हाँ 51 منٹ یا 13.5 درجے چې وي دا اوسطا په دې کې کمی زیاتې راځي. ورنہ اس کے پیچھے ہٹنے کی رفتار میں کافی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. کبھی زیادہ کبھی کم. کم عرض البلد کے علاقوں میں کبھی یہ تقریباً آدھا گھنٹہ اور کبھی 1 گھنٹہ سے بھی زائد پیچھے ہٹتا ہے. چې سورہ عرض البلد کم وي خط استوا د سورہ نږدې وي نو هلته ډېر کمی بیشی مراد للی شي. चांद की 4 शक्लें मारूफ है. अव्वल मुहाक, दोम हिलाल, सोम तरबी और सलोरम या बदर. मुहाक हालत इज्तिमा में होता है. इज्तिमा हर कमरी माह के आखिरी 2 दिन में होता है. हालत इज्तिमा में चांद का तारीक निसफ हमारी तरफ होता है और इसका रोशन निसफ हमारे बिलमुकाबिल दूसरी जानिब होता है. जैसे गुरे दगन वरने दा लेट सी लगी दले دا زمکه ده او دا څه ده سپوږمۍ. نو دا حالت محاق دی. په دې کې هغه رڼا طرف ټول اخوا دی که نه نو موږ ته بلکل ښکاري نه. پوهېږې بې راشو دلته دا دا دې د داسې مخامخ ونه څه ده دا دغه ته لرې که داسې استې لرې که دا دې ګوره دلته بل کس راشي چې څوک یې نه ویني راشي د پرېږده ما ته پرېږده ګوره دې دلته شاته زما راشي چې دا بلب تا ته نه ښکاري چې پټي وغیره ګوره دا داسې دې راځي که نه چې داسې سور راځي نو دومره دې هغه یې هغه پړق جوړېږي که نه په یو سترګه ورته ګوره داسې اوس تا ته مخامخ ته داسې پړق غوندې کې جوړېږي په سر یې که نه سیوا کېږي که نه سیوا کېږي داسې پوه شوې دا چې اوس تک سپین بال وی که نه
او نور تیاره وي صرف دا بلب لګېدلی وي بیا به ډېر ښه داسې چې دې ځای له راشي نو سړي ته بیا هغه نیم په نیمه داسې ښکاري داسې چې مخامخ له راشي چې بیا داسې ګوري نو ټوټل ښکاري داسې نو بیا دلته بیا بالکل پټه شي ځکه هغه رڼا ټوله هغې طرف ته شوه که نه دې خوا خو هغه توره حصه یې دې خوا شوه نو توره حصه خو مونږ ته ښکاري نه خو چې نور پې پرېوځي نو مونږ ته رڼا راځي چې نور خو په هغې اخوا طرف پرېوځي بس دے مختلف شکلونه دي چاند کی 4 شکلیں ہیں محاق ہلال تربی اور بدر محاق حالت اجتماع میں ہوتا ہے اجتماع ہر قمری ماہ کے آخری 1-2 دن میں ہوتا ہے حالت اجتماع میں چاند کا تاریک نصب ہماری طرف ہوتا ہے اور اس کا نصب روشن نصب ہمارے بالمقابل دوسری جانب ہوتا ہے اسی وجہ سے چاند ہمیں نظر نہیں آتا اس حیات و حالت کو اصطلاح فلک علم فلک میں محاق کہتے ہیں دیتے سوئی محاق چاند یکم کے بعد آہستہ آہستہ آفتاب سے بطرف مشرق دور ہوتا جاتا ہے بطرف مشرق نسگی اور اس کا روشن نصب حصہ آہستہ آہستہ ہماری طرف مڑتا جاتا ہے مڑتا اور مائل ہوتا جاتا ہے اس لیے ہر روز اس کے روشن حصے کی مقدار بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ چاند کا نصب منور یعنی نصب روشن رخ یعنی نصف غسلورم حصہ چوا قمر ہمیں نظر آنے لگتا ہے یہ ربع اول ہے اسے حالت تربی کہتے ہیں نصف شے ربع شے ہوتا ہے نصف نصب سوی ربع شے وی گنا نیمه چې په من نیمه کې نو هغه څه شي څلورم حصہ شي اسی طرح ہر رات چاند کے روشن روح کا انحراف بڑھتا جاتا ہے اور وہ ہماری طرف مڑتا جاتا ہے حتیٰ کہ استقبال و مقابلے والی حالت پیدا ہوتی ہے حالت استقبال نیم پنی مراتب اخکاری استقبال و مقابلے کے وقت زمین چاند اور آفتاب کے درمیان ہے اس حالت میں سورج اور چاند آمنے سامنے یعنی متقابلین ہوتے ہیں مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے اور تقریباً اسی وقت چاند مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور ہم یعنی کرۂ ارض دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں بیا حالت بدر کے بعد چاند کی روشن نصف حصے میں ہماری نگاہ کے لحاظ سے تدریجاً کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی بیا پا کی برورو سراجی سوال لسمی نبات پا کی بیا سراجی روزانہ پا بنیاد کمی راجی دقا خبر آدھا رازہ بس وز دیخوا رویت ہلال محاق کے دنوں میں سورج اور چاند تقریباً دمور تک وہی کنا پویو ہاں رویت ہلال محاق کے دنوں میں چاند اور سورج چاند تقریباً اکٹھے طلوع اور اکٹھے غروب ہوتے ہیں اس لیے چاند ہمیں نظر نہیں آتا یہ بات ذہن میں رہے ہائے خدا یرا کن خوخی کنا نن پکی د شپې نه وایو د سپوږمۍ د باس چې دی دا به نن ختمو اوس خو نه ختمیږي که نه اوس خو ټایم لږ دی لکه ستاسو خوښ وي که نه نو زه وایم چې د ماښام څه ټایم مخ وي کوی چې ماسخوتن مانځه پسې وایو نه زه خو ټول ټایم زه ماسخوتن بر جومات کې درس کوم خو مې چھټي کړې ده ګوی چې د ماسخوتن مونځ وکړو که نه بس دغه ټایم به صحیح او را